زمونږ نه چا سره بدي شته نه هم چا سره ښه شته او ورور لاړ کېناسته به سره یو ځای به کېناسته زما د هغه سره پر ولي وبل دی 3 بجې دلته کې راووته ما ته ویې چې راځه ما ته سبزلي رنګ وکړو یاره جي زه د شانګلې پولیس او د دې چارسدي پولیس ته دا وایم تاسو په تفتیش کې لکه ډېر مخکې یې که نه جي نوی موټر سایکل دی د هغې چابیانې پرتوغاښ پورې ولې تړلي دي بیا ورسره 2-4 چابیانې دغه ځای د سیف وي هغې هم ولې پرتوغاښ پورې تړلي دي نو لکه په دې باندې خو ماشوم هم پوهېږي چې موټر سایکل خلک چلی د هغه چابیانې جیب کي پرتوغاښ پورې ولې په دې تړلي چې روکې نه شي که نه جي نو پولیس په دې هم نه پوهېږي لکه دواړه پولیس په دې نه پوهېږي زه خو په پولیس کې نه یم پاتې شوی خو د موټر سایکل د ګاډي چابي څوک پرتوغاښ پورې نه تړي ګرانو کتونکو سلامونه دا مهال زه په تورنځی کې موجود یم سپین دادا پرماللي المعروف سپین دادا د دې کلي علاقې خلکو به ورته سپین دادا وي دلته کوم حجره کې چې موجود یم په دې حجره کې مونږ دواګانو ته ناست یو د هغوی ورور هم راسره موجود دی د مینې ډک خلکه دي د اخلاقو نه ډک خلکه دي زمونږ د صحافي ورور والد صاحب د هغوی مورکې او وفات شوي وه دعا ته مونږ دلته کې ناست وو واجد علي افریدي نو هغې کې هم د دوی سره ناستې پاستې شوې نور دا تورمځی دا غونډه زمونږ علاقه ده ګرانو کتونکو سپین دادا لاس چې کوم دی نو په شانګله کې په یو کاڼي کې چې داسې پکې راوړی دی او روغ یې پکې ښودلی دی او د هغه ځای نه روچت شو او بیا په نامعلومه کې هلته ښخېږي بیا یو صوفي صاحب خبره کوي چې اشکمنه خبره کوي ښه چې یا دته هارټ اټیک شوی دی یا څه بل څه وجه ده دلته کې هغه خبره خوره شوه چې هارټ اټیک د زړه دوره ورته راغلی نو مړ شوی دی خو دې سوال ته نه ګوري چې شپږ ورځې مخکې دا بېدرکه شوی دی شپږ ورځې د هغوی خاندان د هغوی وروارګان د هغوی ټول خلک چې کوم دی د هغه په تلاش کې دي د دغې سوال جواب چاته نه میلاویږي خو بس هارټ اټیک شوی دی زمونږ په ذهن کې دغه سوال د هغه ورځې نه پروت چې دغه ځای ته به ځو نن رالو ډېر خفه یو خو ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې به تاسو ته نور ډېر انکشافات وشي نور ډېرې خبرې به تاسو ته مخې ته راشي تاسو په خپله جاج واخلئ چې دا قتل دی او که نه دا هارټ اټیک دی دې وخته پورې موږ پر اصرار قتل موږ هم وایو خاندان والا هم وایي خو په دې کې خاموشي ده دې کې د 2 ډسټرکو پولیس ملوث دي د هغوی موجودګي او د هغوی بېحسي او د هغوی غیر حاضري او د هغوی تفتیش هغه مخې ته راځي نو په دې هر څه باندې به د هغوی د خپلو سره خبرې اترې کوو دغه ریپورټ کې هغه لاړه خو چې داسې چپ پاتې کېږو نو همیشه زه دا وایم چې دا بزدلي ده او په دې کې خاموشي شته خاموشي د کوم ځای نه دا ولې دا خبر داسې مخې ته دونه روزو کې نه راځي خلک دې له کم رنګ ورکوي همدغه د هارټ اټیک نو دې کې درته نورې ډېرې خبرې مخې ته راځي خبرې ترې به کوو تاسو وورئ د دې طرف ته به ځو وروره خپله پېژنګلو را سره وکړه السلام علیکم زه رسول شاه یم او د پرمانلي تورنګځی چې کوم مړی شوي دی زه د دوی خوریی یم او عرف سپین دادا دا رحمان علي ماما دغه مشر ورور دی دا زما وروڼه دي په 13-26 تاریخ باندې دی وفات شوي د کوره اوتې دی روغ جوړ تللی دی دې ځای نه نه څه خفګان نه څه نوره څه مسله اوتې خپل کار دپاره روان شوي دی دې ځای نه بیا ورته په لاره کې ملګري ټلیفون کړی دی هغه ته یې ویلي دي چې زه مثلا ناګمان کې یا څه دریاب کې در روان یم او نیمه ګنټه 40 منټ کې به ضرور رسم بیا دغلته کې د موبایل آف شوی دی بیا موږ پسې د هغه ځای نه سوال جواب راغی دغه د منډې د لاهورې منډې کې هغه کم کار کوو کوم ځای کې نو هغې ملګرو موږ ته سوال جواب وکړو چې اخو نه دی را رسېدلي دلته کې تاسو له واپس درغلی دی که نه بیا موږ کوشش شروع کړو موبایل آف راته دغه بیا موږ ټول راغونډ شو او په هغې پسې موږ یو ګوج روان کړو مخې سره پولیس لاړو پولیس ته موږ په هغه موقع باندې وویل چې تاسو زموږ رپورټ تاسو اف آی آر اندراج وکړئ خو هغوی په روزنامچه باندې هغه اف آی آر ولیکو هغوی ویل چې په دې کله پیدا شي یا مثلا تاسو په چا دعوه کوئ د حکومتي ادارو د طرف نه و موږ ته دا دغه راته رپورټ په هغه اړخه راته هغه ټایم کې چې کوم ایس ایچ او یا کوم ذمهوار حکومتي افیسرز وو او یو موږ سره دا خبرې کولې بیا په هغې باندې د تورنګزو خاص کر زه د خپل غیور
تورنګزوالو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې د فرمان علي ورپې سپین دادا په د پر اسرار لاپته ګمشدګۍ کې موږ سره په هر پلیټفارم باندې علماء کرامو سوشل میډیا ایکټیویسټ صحافي حضرات زمونږ چې څونه د تورنګزو عوام دي ټول موږ سره په دې ودرېدلو په هر پلیټفارم باندې هغوی اواز اوچتول شروع کړل بیا پکې به مختلفې اوازونه به راووتل خو موږ هم په ځای باندې نه کېناستو روانو دې کې بیا ډي پي او صاحب سره 400 هغه سره پکې ملاقاتې شوي دي ایس ایچ او سره پکې ډېرې زیاتې ملاقاتې شوي دي په هغې کې بیا څه کسان راوچت شوي دي د انویسټیګیشن په هغې کې بیا خلکو ضمانتونه کړي دي لکه سوال پیدا کېږي دلته کې زه دا نه وایم نو د فرمان علي ورپې سپین دادا د 1350 کالو نه تاسو یې تپوس وکړئ په دې کلي کې ډېر د ښه سړیتوب او دغه وخت تېر کړی دلته کې زموږ مامو زمونږ د والد صاحب د رونو تپوسو کې موږ ټول ګورنمنټ سروینټ یو څه پکې موږ کې پراپرټي ډیلران دي څه پکې خپل فوډ کاروبار کوي نو زمونږ چا سره هېڅ داسې څه پچام نه دعوه شته نه نور څه شته خو دلته کې فرمان علي ورپې سپین دادا په شک کې مړ شوی دی په شک کې داسې مړ شوی دی چې لکه مثلا په 26 تاریخ نه تللی دی پولیس زمانم چې موږ سره به د انویسټیګیشن ټیم ګرځېدلي وي خو زه دغلته کې دا ګورم چې کوم سی سی ټي وي فوټیج د سپین دادا لکه مثلا دوی چې موږ ته کوم ځای کې خولې لري په شانګله کې شانګلې ته ټول ټورسټ راځي د بهر نه دا د هغوی دپاره هم د یو دغه خبره ده د یو ټیسټ خبره ده چې مثلا په شانګله کې بیا په سیپیک په روډ د پاسه دی وفات شوی دی مړ شوی دی بیا د په خپو کې راډونه لګېدلي وو دی به چې کور کې هم دلته ګرځېده نو په دویمه پوړۍ باندې به هغه بیا سخاره کته چې زه سره لاس ونیسم دا ټول شکوک شبهات دي خاص کر زه بیا په دغلته کې موږ دغه شو چې د ده شناختي کارت څه شو مثلا دې شانګلې ته تللی دی الف خان صاحب هلته ګرځېدلی دی ته هلته ځې انټري ستا څه شوه سی سی ټي وي فوټیج لګېدلي دي څه شو په سیپیک چې دی نو هغه یو ډېره لویه دغه را لکه هغه یو ډېر لوی کوریډور دی او هلته بیا کیمرې لګېدلي دي مثلا زه دا سوال اوچتوم د شانګلې د پولیس نه او د خپل 400 د ډي پي یو د پولیس نه زه دا سوال اوچتوم چې د هغه موبایل څه شو 2 موبایلې وي د هغه شناختي کارت څه شو ټیک ته وخت مقرر دی زه به مرمه دلته به ماله راځي دلته دا مرګ اوس هم ماله راتلی شي په دې باندې خو پر اصرار مرګ شوی دی اسم ورسره نو مرګ حق دی خدا پر اصرار دا قتل دا هارت اٹیک نه هارت اٹیک زه مطمئن من اخلی خانه نه یو د بیا چې دا کوم کاڼي کې دی پروت دی کنه دا څومره لاندې دغه ځای دی په زما په زمونږ چې څومره په نن څلورمه ورځ ده زمونږ چې څونه دغري کور دی خاص کر لکه پښتو کې یو متل دی وي چې غزار در باندې وشي او تا هغه غزار ونه پېژنده نو تا ډوسه سړی نه لکه غزار شوی دی په د باندې د پر اصرار مرګ داسې نه ریتلی چې دې ته هارت اټیک شوی دی یا هغه ورته شوی دی موږ حکومتي ادارو ته دواړو پولیسوالو ته وایو د شانګلې آی جي پي خیبر پښتونخوا ډي پي او 400 عمرزی پولیس سټیشن لکه موږ په دې 26 ورځو کې دی عمرزی پولیس سټیشن دوی چې دوی موږ ته کله ویلي دي نو موږ ورسره پاسېدلي یو अब موږ اسیم کوله لکه مثلا ما د هغوی نه دغه نه د ریسورسز نه دي غوښتي چې ګاډۍ راوله پیسې یا تاسو لګوئ نه هغه ټول اخلی خانه په خپله برداشت کړي دي هغې انویسټیګیشن ټیم ته ټول شانګلې ته څنګه ورسېده پېښور لاورۍ خبرو بیا شانګلې ته رسېدل دغه د ټولو نه غټ اهم سوال دا دی چې روان دی لاورۍ ته دی بیا د چا سره خبره ډسکس کړې نه دی په لاره کې اوتې دی غیب شوی دی سی سی ټي وي فوټیج خو د پېښور روډ باندې دی لیدل د قاضي خیلو پوله پورې چې دی نو د سی سی ټي وي فوټیج والري بیا چې د پسې مخکې موږ څومره کتلي دي یو ورځ نه تقریبا 7 تر ورځې موږ ګرځېدلي یو پرایوټ دوکانونه هم کتلي دي پولیس را سره ګرځېدلی دی بیا دې دغلته کې نه ښکاره شوی نو درته چې موټر سایکل خپل دی کنه دا بل موټر سایکل د دوی خپل دی اپلایډ پار دی دلته کې د موټر سایکل هم الف خان صاحب د ټولو نه غټ سوال دا راوچتېږي چې اپلایډ پار موټر سایکل شانګلې ته ځي هلته کې په چک پوسټونو باندې وړي هغه سره نمبر پلیټ نشته موټر سایکل سره بیا دې په کم چک پوسټ باندې تللی دی هلته د انټري څنګه نه کي لکه زه په ړومبي په زندګۍ کې تلم چک کیسر ته نو ما نه هلته کې انټرویو شوه باقاعده ته چېرته ځي ټورسټ یې څله راغلي چا سره د کار دی
نو موږ ورته وایو چې موږ نیت لرو لکه مثلا داسې د هر چا نه تپوس کېږي. نو زه دا سوال اوچتوم علم خان صاحب ستاسو د دې میډیا په وساطت سره ستاسو د دې پلیټ فارم نه چې موږ مطمئن نه یو زمونږ تر هغې پورې مطمئن نه یو چې موږ ته سی سی ټي وي فوټیج تر څو پورې نه راغلی. تر اوس ساعته پورې موږ ته د 400 پولیسو ادارو لا تسلي بخش جواب نه دی راکړی. نن څلورم ورځ ده موږ هلته کې ما یو ویډیو کړی و په پلیټ فارم باندې پراته ده د هغې شانګلې ما هغوی ته ویلو چې یار لکه څومره میډیکل ټیم دی یا سوشل میډیا ایکټیویسټ دي یا حکومتي ادارې دي چې دوی کم از کم موږ له د سی سی ټي وي فوټیج پوسټمارټم شوي پوسټمارټم او موږ ته هلته کې میډیکل ټیم موږ ته ووایي چې دوی ته هارټ اټیک شوی دی. نو ټیک ده شوي به یې ورته خو په څه وجوهاتو ورته شوی دی دا دومره زړه بیمارو هېڅ بیمار هم نو بس د صرف د خپو دغه راډونه لګېدلي اکسیډنټ یې کړو نور یو بیماري مغه بیمارو دي ستا د روډ سره به خبرې کوم د ذهن کې همداسې خبرې به وي دغه کوم ځای کې چې دا لاش برآمد شوی دی دغه ځای څنګه و دغه تا کته کوزېدی شي. یاره جي هغه ځای خو ما بلکل کتلی دی هغې ته خو که تاسو را سره لاړئ که نه نو هغه ځای ته په 2 قسم سړی نشي کوزېدی لکه چې یو بل نیسو او هغه ځای ته بیا ورخیږي او تیزې اوبه دي لکه داسې سپاټ هم نه دی چې سړی لکه اوبه داسې لږې لږې راځي او سړی کیني که نه هغه ځای کې ډب دی او بل دا ځای چې کوم دی دا 3-4 فوټه د دې اوبو نه اوچت دی داسې یو دومره غار شاندې سوړه ده هغې کې بیا د ده لاش پروت و او دا موټر سایکل یې بره ولاړو موټر سایکل ته یاره جي کم از کم خدای مې نه خطا کوي خو د 10 فوټو نه بره ولاړ دی نو 10 فوټه کې خو والله که زه هم کوشم د 10 نه هم ډېر دی. تاسو خو په دا خبرې هم کړي که نه ګڼئ چې سره د موټر سایکل دی په دې ګاډي کې شانګلې ته بوتلې شوې دي څنګه چې د روډ ته خبر وکړه چې چیک پوسټ باندې ولې دی ګاډي تپوس پې نه کړو چې دا فلایټ پار دی. یاره جي زمانه خو به زیات ویزټونه تاسو کړي که نه جي تاسو دا د صحافیانو مې خامخا تپوس کېږي که نه کېږي لکه موټر سایکل ته نمبر پلیټ نشته فلایټ پار دی که نه جي او 4-5 انټري خو کېږي 2 خو کېږي که نه جي بیا دی چې کیسر ته چې ته دغه ځای کې هم کېږي دلته په دې دغه کې هم کېږي دا ټنل دی کوسري جي دغه هلته هم کېږي لیکل کېږي د سره نه شناختي کارت شته هېڅ هم نشته او دی هلته ورسېده او موټر سایکل سی پیک ته کیمرې پې لګېدلي دي. ته وجد لکه ډاکټر له دوی وړلو دا چا وړلو چې دلې پوسټمارټم کړم او جي دا هلته هسپتال دی جي هغې چې کیسر کې داسې هسپتال زموږ د 400 نه کمزور هسپتال دی هغې پوسټمارټم راپورټ دا و چې یاره دته هارټ شوی دی نو هارټ چې کېږي نو چې بیا دغه سوړه کې وتو شو دغه غار کې نو دی بیا اوبو ته ولې راپرېږه هارټ خو لکه دا خو ډېر غټ چیز دی دړ راځي په سړي دی به خوځي راخوځي لکه سړی باندې د خېټې درد راشي نو په کټ کې ځای نیسي. صوفي صاحب چې کوم ویډیو وایرل شوی دی هغه دا وایي چې یاره کیدی شي چې هارټ ورته وایي چې کیدی نه وایي چې هارټ شوی دی بیا وایي کیدی شي چې څه وجوهاتو په بنا دی دغلته مړ دی یا که نه داسې خبره کړې ده نه خو هم څه دا ډاکټر نه دی دغه نه دی هغه هم داسې یو شک پرېښی دی اصلاحي کمیټه دا روډ دی چرته ټیلیفون چرته بدي چرته ستاسو خو هغه څه وایي هغه چې املاس د غوانه راپاسولي. علم خان وروره السلام علیکم زمونږ نه چا سره بدي شته نه هم چا سره ښه شته او روډ لاړه کېناسته به سره یو ځای به کېناسته زما دا سره پر ولیو بل دی 3 بجې دلته کې راووته ما ته ویې چې راځه ما ته سبزیلي رنګ وکړو چې راځه او د کور 3 بجې ووته بیا ما پسې جي 6 بجې دوی جواد یو نوملک دی هغه راولېږه چې یاره فرمان را ونه رسېدو ما ورته ویل چې هلکه 3 بجې دروته دی او در وبرسي بیا جي ما ته 9 بجې اطلاع وکړه چې فرمان را ونه رسېده ته رایې چې اف آی آر وکړو ما دلته کې جي زما یو ورواره دی ما هغه ته رنګ وکړو د خزانې تاڼه کې مردا دی شهزاد نومې دی هغه ته ما هلکه ته فرمان پته وکړه چې اکسیډنټ شوي ښه شوي بد شوي هغه ما ته وایي چې په یو تاڼه کې نه اکسیډنټ شته نه ښه شته بیا په هسپتال کې پته کړې ده شپې بیا 12 بجې وي جي ما لکه کم خپلوانو یا یارو بس خو دا شپږ ورځې خو کړی دی خو درته ووایه چې پیسې په چا پورې وي د چا پې پورې وي داسې خبرې سره شریک کړي یا او جي دی خو ګوره لکه د 35 سال روزګار وکړو خو د ده لکه پیسې لکه ډېرو خلکو سره پورې وي دا 5 پارټنران دي دا صرف دی خو ګوره د پیسو کیدی شي دلته کې چاله پیسې ورکړي
او دی پیدا کړی نور د ده سبزلي سره پیسې وې د ټولو سره وي جي کورونه یې ولې جوړ کړي دي لوڼه یې ولې واده کړي دي ته د هغوی کور وګوره ته زما کور وګوره هغه یې مزدورانو جي چې مزدور سړی څنګه کور دی او د نیکې څنګه کور دی نو لخوانه وروره دا ته خیر دی هغې له هم لاړ شه صحیح ګرانو کتونکو تاسو ټولې خبرې واورېدې الله پاک دې هغه له جنتونه ورکړي الله دې دوی له صبر ورکړي خدای یو پر اصرار مرګ دی د دې ټولو خبرونو دا پته لګي دا موږ په هارټ اټیک باندې بالکل دا فایل نشو بندولی دا فایل کولاوېدل دی او دې کې تفتیش کول دی او دې کې تفتیش به د دوو ضلعو پولیس کوي د شانګلیم او د چارسدیم داسې ډېر مرګونه دلته کې همدغه شانتې په پروپیګانډو په افواهانو په اوازو باندې هغه پټ پاتې شي خو پټ به نه پرېږدو داسې نور هم داسې مرګونه شوي او تاسو ته خلک وچو ما دې ته هارټ اټیک شوي دی او به تاسو ما چېر داسې شوي مرګ حق دی خو انسان له الله پاک سر سترګې هم ورکړي دي او بیا وایي احتیاط سنت هم دی او بیا به دا پولیس او دا تفتیش او دا قیسې به ختمې شي که نه چې موږ داسې وایو چې بس یاره مړ شو نه ولې مړ شو په څه مړ شو څنګه مړ شو هارټ اټیک ورته په دغه کنده کې راځي او دغه کندې ته څنګه ځي هغه دواړه خپې راډونه دي پکې هغه دلته کې چې ګرځي نو نشي ګرځېدی ډېر زیات سوالونه دي پولیس والا دې کې خپل کردار ادا کې او پټ مړی دا قاتل چې کوم دی هغه روباسې دوی هم خپل تفتیش کوي د دوی کومو خبرو نه داسې پته لګي چې ورسېدلي خو سی سی ټي وي فوټیج نه به چې کوم دی نو دوی نور کنفرمیشن کوي ځکه چې هسې بېسه نه په چا باندې لاس اچول دي او نه هسې بېسه په چا الزام لګول دي نو دې خوا ضرور توجه پکار ده دوی لپاره دعا کوي چې الله پاک صبر ورکړي